السلام علیکم ګرانو کدونکو جواد علي زین یم کدونکو ژوندون ویلفیر ټرست کوم چې په شنګله کې خپل هلې ځلې کوي د غریبو خلکو سره هغوی اوږه په اوږه باندې ولاړ وي. دا ځل ژوندون ویلفیر ټرست په تحصیل چکیسر کې هغوی د عید الاضحی دپاره کوم ماشومان غریبانان ماشومان چې دي هغوی ته هغوی کپړې او پیزار چې دي هغوی یو ګفټ شند ورکوي. په دې کې زموږ سره د ژوندون ویلفیر ټرست کوم صدر چې دی نیاز خان شنګله هغه موږ سره د ټلیفون په لین باندې دی. ډیره مننه سر د ټایم د راکولو. سر کوم چې سبانه ډیسټریبیوشن تاسو کوئ د کوم ماشومانو ته چې تاسو د اختر کپړې او پیزار ورکوئ د هغې لږ تفصیل را سره شیر کړئ. وعلیکم السلام جواد زین شکریہ. جواد بھائی دا یو قسم د یتیمانانو لپاره کپړې دي کوم یتیمانان چې تحصیل چکیسر سره تعلق ساتي او مستحق دي. نو تاسو ته پته ده چې په اخترو کې خو هر چا چې وس کېږي هغه خپلو بچو له ښکلې کپړې پیزارونه داسې نه دي. خو دا غریب یتیم د یتیم خو بلکل څوک نه چې بیا غریب شي نو هغه خو بلکل څوک تپوس هم نه کوي. ځکه د خلکو خپل مسایل هم زیات دي خپلې کډې هم زیاتې دي. نو موږ دا سوچ وکړو چې دا اختر خوشحالي خو د هر چا په کار ده. نو موږ د یتیمانو لپاره د چکیسر تحصیل څلور ورځې کونسل کې څوک داسې چې ماشومان یې 10 سال نه لاندې تقریبا د هغوی لپاره موږ د کپړو د شوز داسې دا پیکیجز موږ د کوو هغوی به راځي او چا څومره سایز یې هغې کوشش به کوو چې هغوی ته هغه میلاو شي اختر دپاره. سر ډیسټریبیوشن دپاره تاسو کوم ځای منتخب کړلی چې په کوم ځای کې به ډیسټریبیوشن کېږي او د دې ډیسټریبیوشن کې تاسو څومره کسان چې دي هغه تاسو اخیستي دي؟ دې کې خو تقریبا موږ سره چې کوم موږ اوپن دغه ورکړی وو که نه. موږ خو مطلب کسان اکثر رابطې کوي د یو سی نه د وی سی نه. نو موږ یو اوپن آفر ورکړی وو چې تاسو څوک پیژنئ. موږ خو خپل په حوالې سره خو موږ خپل څه کسان پیژنو چې دا موږ سره شته دی ریکارډ کې او مستحق دي یتیمانان دي. خو موږ اوپن دغه ورکړی په سوشل میډیا میسیجونه هم کړي کسانو ته چې داسې څوکي ستاسو ګاونډ کې بیا هم کوو چې یتیمې مستحقي هر ځای کې چې پیسې 4 یونین کونسل کې نو هغه موږ سره یو واتساپ نمبر موږ ورکړی. موږ په دې باندې رجسټریشن وکړی د ماشومانو نومونه د پلار نوم. نو تقریبا موږ سره خو اوس ایٹ د مومنټ 80-90 کسانو لیست کې راغلی دی. کوم کسان چې رابطه کړې ده او کوم کسانو چې وی چې دا د کسان یې موږ هغوی ته هم دا ریکوست کړی چې دا راورسوئ. نو چکیسر په تحصیل چکیسر کې په د بي سي چیرمین چې کوم آفس دی دا د نادر آفس سره غټ آفس دی. نو هلته زموږ څه ملګري هم دي نو هغوی وایي چې دا آفس ټیک دی. نو هغې کې به موږ دا ډسټریبیوشن وکړو کسان به راشي او هغه د ګریج کونسل چیرمین چې کوم آفس دی هغې کې ځای شته سپیس دی. نو هلته به موږ انشاءالله تعالی دا ډسټریبیوشن سبا 10 بجو نه سټارټ کوو. سر ژوندون ویلفیر ټرست هغه چې په شنګله کې چې دی هغه خپل هلې ځلې کوي دغه شانتې هغوی ته خلک چې دی ډونیشن هم کوي هغوی ته به څه ویل غواړئ؟ جواد بھائی موږ په دغه هکله خو خیر موږ ډېر دغه یو مطمئن نه یو. موږ سره تعاون چې د خلکو د طرف نه انتهایی محدود انتهایی کم دی. زموږ خپل ملګري دوستان بېشک هغه موږ څو ملګري کسان هغه موږ سره دغه کوپریشن کوي کله ناکله راسره وکړي. خو نور موږ سره شنګله کې لا په چکیسر کې داسې قسمه کوپریشن موږ سره ایز ا هول نه کېږي نه روان دی. نو موږ خو او مسایل ډېر زیات دي وسایلو کم دي محدود دي. خو الله دا سیستم چلی زموږ د الله رضا په چې کار کوي الله مدد کوي. نو الله کوم پروګرام چې موږ لخوا الله د هغې لپاره مدد کوي ارینجمنټ کوي او غټ غټ کارونه کېږي د الله په رضا سره. نو زموږ خو دا درخواست دی چې دا شیان چې دا د خلکو په تعاون چلېږي ځکه چې یو نه بل نه دا په سوونو په زرګو خلک دی په لکو خلک متاثرین دي او د یو ځای نه دی ټوله شنګله د هر ځای ته موږ ځان رسو ایجوکیشن کې په هیلث کې په فوډ کې. نو هغه خو د یو 3-5 د لسو ملګرو زموږ کار نه دی زموږ د دوستانو چې هغه موږ سره کوپریشن کوي. دې لپاره خو هر ځای نه تعاون پکار دی او خلکو نه پکار دی چې دا سپورټ کړي
دې له مرسته ورکړي، دې له مالي مدد ورکړي، جاني تعاون کړي، یو ځای کې یو ایریا ده هلته ضرورت دي، نو دا هغه خلکو ته پکار ده چې هغې ایني شاپور خلکو له فرض کړه تحصیل شاپور دی، تحصیل پیشام دی، داسې پورون مارتوم الپورۍ نو دې ځای نه کوم زموږ هلې ځلې روان دي، نو پکار دا ده چې دغلته هم ساده ساده خلک دا ګوري دا ایني، نو هغوی پکار ده چې دا هغه مترقي نه مونږ به بیا هغه مدکې د هغوی په هغه علاقو کې هم لګولی شو، د هغې باوجود مونږ لږ هلته مونږ کار کوو، خپل کوشش کوو چې کیسر تحصیل کې خو هم ډېر کار کوو، لګیا یو، خدای جهل مونږ دا تمیز نه دی کړی، مونږ هر ځای کې یتیمانو د بیواو د هر چا سره خپل وس مناسب کوو. نو زما خو دغه ته ریکویسټ دی ټولو ته چې دا ستاسو پلیټفارم دی، دا اون کړئ، دا سپورټ کړئ او دې نه موقع واخلئ. داسې پلیټفارم چې کیسر کې داسې فاونډیشن د ژوندون ویلفیر فاونډیشن چې داسې کیسر کې نه دا تحصیل شنګله کې نه مخکې و نه به چېرته وي، نو دا اون کړئ، د دې ذمهواري واخلئ. ټولو ته زما دا درخواست دی، زما دا اپیل دی چې دې سره تعاون وکړئ او د دې هر څه چې دی هغه صفا دي، هغه که څوک څه ویل غواړي موږ سره څوک ډونیشن هم نه کوي، بیا هم موږ هغه اکاونټیبلټي هر څه که څوک راځي او تیار یې ورته چې راشي تاسو ته موږ خپل فنډ دغه وکړو، خپل کوم سیکټر کې موږ کار کوو او موږ څه ځای کې لګیا یو، د هغې باوجود ورته موږ دا اوپن دغه دی، دې باندې هر سړی راتی شي، د هغې احتساب هم کولی شي، که څوک موږ سره کوي او که نه کوي، خو دا تپوس ورته موږ جوابدeh ورته موږ یو بیا هم، او چې کوي نو بیا ډېره ښه خبره ده. د الله رضا لپاره پکې خپله حصه خامخا چول غواړي.